अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद लरम तासु به روغ یې جوړ به یې تکړه به یې تازه به یې اور زمونږ سره به یې ارګینیک کمپاونډز د ارګینیک کیمستري د کلاس 12 اولنې چپټر دی زمونږه او په دې چپټر کې نن زمونږه دویم کلاس دی. په اول کلاس کې مونږه د ارګینیک کمپاونډز انټروډکشن ډسکس کو، د هغې ډیفینیشن ایوالوشن هم وکړو چې ډیفینیشن وخت په وخت څنګه چینج شوی دی، او دغه دوران کې مونږه د فریډریک ویلر چې کوم اکسیډنټل د یوریا سنتھسس هغه هم ډسکس کو، او دغه کې امپورټنٹ شی دا دی چې دلته تاسو ته ما د هغې میکانیزم هم پروپوز میکانیزم هم ولیکلو چې څنګه به امونیم ساینیټ کنورټ شوی وي یوریا ته. دغه ډسکشن لپاره تاسو تللی شئ لیکچر نمبر 1 ته. لیکچر نمبر 2 کې مونږ نن څه شی ډسکس کوو؟ سورسز اف ارګینیک کمپاونډز. نو زموږ سره دغه څلور سورسز دي ما لیکلي دي، خو د دې نه مخکې دا کوېسچن د ځان نه کوو چې د سورسز اف ارګینیک کمپاونډز مونږ ولې سټډي کوو. دا د دې وجې نه سټډي کوو چې ارګینیک کمپاونډز ډېر زیات امپورټنټ دي کمرشلی اکنومیکلی. فار ایگزامپل که تاسو میډیسنز وګورئ، میډیسنز آر موسټلی ارګینیک کمپاونډز. دغه شان که تاسو پالیمر انډسټري ته لاړ شئ، پلاسټکس ته لاړ شئ، نور کمپوزیټ مټیریل ته لاړ شئ، نو دا موسټلی څه شی دي؟ ارګینیک کمپاونډز دي. او دغه شان ته ایکسپلوسیوز ته لاړ شئ، دا موسټلی څه شی دي؟ ارګینیک کمپاونډز دي. کاسمیټکس ته لاړ شئ، موسټلی څه شی دي؟ ارګینیک کمپاونډز دي. نو که تاسو کمرشل مارکیټس وګورئ، دے آر فل آف ارګینیک کمپاونډز، او د هر یو سیکشن چې کوم دی $1 بلین څه شی دی؟ مارکیټ دی نن سبا په دنیا کې. نو ارګینیک کمپاونډز ډېر زیات امپورټنټ دي. لکه فار ایگزامپل مونږ که میډیسن سایډس ته لاړ شو، زه تاسو ته یو څو OTC داسې میډیسنز لیکم. OTC مطلب چې هغه اوور د کاونټر مطلب وداوټ پرسکرپشن مونږ ته میلاویږي، څومره عام دي هغه زه تاسو ته لیکم. لکه فار ایگزامپل پیراسټامول څومره کامن کمپاونډ دی، څومره کامن میډیسن دی، خلک یې عام طور جیبونو کې ساتي. نو پیراسټامول ته که تاسو وګورئ، پیراسټامول څه شی دی؟ پیراسټامول داسې سمپل بنزین مالیکول دی. که تاسو وګورئ دا پیرا اسیټاماینوفینول دی، یعنې دې ځای کې په پیرا پوزیشن اماینو دی، خو د هغې څه شی شوی دی؟ اسیټایلیشن یې شوی دی داسې. نو دا پیراسټامول دی. څه شی دی؟ پیرا اسیټامول. عام مارکیټ کې ورته په پاکستان کې ورته پیناډال وایي، دا یې عام نوم دی. په بله نومونو باندې خو دې ته ټریډ نیم وایي. صحیح ده. خپل نوم یې دغه څه شی دی؟ پیرا اسیټاماینوفینول یا شارټلی پیراسټامول دی. بهرحال دغه سایډ ته موږ ځو، خو پیناډال یادو. یا په بار دنیا کې که تاسو کینیډا او US ته لاړ شئ، هلته پیراسټامول رلی، نو دا به د ټایلینال په نوم باندې هلته تاسو ته میلاویږي. دغه شان ته که تاسو اسپرین ته وګورئ، کوم ته چې موږ ډیسپرین وایو په عامه ژبه کې، هغه هم دغه شان ته یو سمپل مالیکول دی. دې ځای کې کاربوکسیلیک ګروپ دی، او دې ځای کې زموږ سره OH وي، خو په هغې موږ څه شی کړی وي؟ اسیټایلیشن کړی وي. نو دا زموږ سره څه شی دی؟ اسپرین دی. اسپرین کوم چې د اسکارډ او دغه شان ته ډیسپرین په نومونو باندې میلاویږي په مارکیټ کې، ډیسپرین. دغه شان پسې راتېر شي یو بل د دې او د تره زوی دی، هغه هم ډېر زیات امپورټنټ دی. هغه ته موږ آیبوبروفین وایو. څه ورته وایي؟ بیروفین چې څه ته وایي، بیروفین چې ورته په عامه ژبه کې وایي، نو هغه دا دی. دغه شان ته که تاسو اوس انټي بایوټکس ته لاړ شئ، پنسلین، اموکسیسیلین، سیپرډین کوم ته چې ویلوسیپ هم وایي، سیپټرایکزون، سیپیګزایم، سیپروفلاکساسین وغیره وغیره. دغه ټول که تاسو وګورئ دغه ارګینیک کمپاونډز دي. دغې خو غټ غټ سټرکچرز دي، هغه زه نه راکول غواړم. د دې نه علاوه که تاسو پالیمرز ته لاړ شئ، عام پلاسټک پالی ایتایلین دی، PE ورته وایي، شارټ ورته څه وایي؟ پالی ایتایلین. عام چې کوم پلاسټک تاسو ګورئ دا دی. بیا که تاسو وګورئ زموږ په کورونو کې د پلاسټک نه جوړ ټریز وي، د پلاسټک نه جوړ باولز وي، لوښي وي، کوم کې چې موږ خوراک کوو د پلاسټک، نو هغه څه شی وي؟ موسټلی هغه پالی پروپایلین وي. هغه ته بیا څه شی وایي؟ PP ورته وایي، پالی پروپایلین. دغه شان ته که تاسو کولډ ډرنکس ته وګورئ، دا کوم جمبو باټلز چې راځي، یا دغه نه واړه چې کوم د پلاسټک باټلز راځي، په کوم کې چې زموږ سره کولډ ډرنکس وي په دوکانونو کې اویلیبل وي، دغه PET وي، پالی ایتایلین ټیرپتلیټ. سټرکچرز یې زه نه لیکم، صرف نومونه تاسو له در کوم د دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې ارګینیک کمپاونډز څومره امپورټنټ. دا ټول ارګینیک کمپاونډز دي. شان ته که تاسو هغه فوم وګورئ، کوم چې ډسپوزیبل کپس جوړېږي، یا چې کوم الکترونکس راځي، او دغه سره هغه فوم وي، داسې دانې دانې، دغه څه شی وي؟ پالیسټایرین وي. هغه ته موږ څه شی وایو؟ پالیسټایرین وایو، ایټسیټرا. دې نه علاوه که تاسو ډرګس ته راشئ، څه ته راشئ؟ ډرګس ته راشئ، نو ډرګس نه مراد د نشه آور شی نه دي. هیلوسینیشن دپاره خلک استعمالوي، د نشې دپاره خلک استعمالوي. که تاسو وګورئ اپیوم کې چې کوم دی مارفین وي، د مارفین چې به اسیټایلیشن وکړي، دغه نه هیروین جوړېږي، کوم ته چې پاوډر خلک وایي. یا بل طرف ته به لاړ شي، خلک په دغه نشه باندې راوښتي دي، هغه ته آیس وایي.
څه شی ورته وایي آیس. نو آیس څه شی دی؟ آیس داسې یو کمپاوند دی. د دې سټرکچر درته هم جوړوم. نن سبا چې دا نشیان کم آیس استعمالی نو هغه آیس څه شی دی اصل کې؟ آیس زمونږ سره داسې دلته ګورئ NH3 دلته لګېدلی وي او دې ځای کې څه شی لګېدلی وي؟ دلته هم CH3. دا د هغه موږ چې کوم آیس یادو هغه شی دی. د دې خپل نوم دی میت امفیټامین. عام مارکیټ کې دې ته میت وایي. څه شی ورته وایي؟ د میت په نوم باندې مشهور دی. او یا ورته آیس وایي. څه شی ورته وایي؟ آیس. یعنې دا څه شی دی؟ دا ډرګ دی، د نشې دوایي ده. نو که تاسو وګورئ ما په دلته بلا سټرکچر تاسو ته ډرا کړه، هسې سکه مې ترې وکړله. ښه نور چې څومره کمپاونډز دي هغه ته موږ نشو د ارګین کمپاونډز چې کوم دی دا په میلیونز کې دي، خو هر یو کمپاونډ په خپل ځای باندې ډېر زیات امپورټنټ دی. د ارګینیک کمپاونډز زموږ د لایف حصه ده چې دومره امپورټنټ دي، نو بیا باید چې موږ د دې په سورسز باندې هم ځان پوه کړو. ارګینیک کمپاونډز د مراد څه شی دی؟ ټول هغه سیکټرز د کوم نه چې موږ ته ارګینیک کمپاونډز په لاس باندې راتللی شي، نو په هغه کې فاسلز ریمینز دي. د دې نه څه مراد دی دغه باندې زه ډسکشن کوم. پلانټس اینډ انیملز د دې نه څنګه ارګینیک کمپاونډ موږ لاسته راوړلی شو. بیا پارشل اینډ ټوټل سینتھسس یعنې د سینتھسس په په لیبس کې موږ ارګینیک کمپاونډز څنګه تیارولی شو، دا زموږ څومره هیلپ کولی شي د ارګینیک کمپاونډز په لاسته راوړلو کې. او دغه شانته بایو ټیکنالوژي چېرته چې مایکرو ارګینزمز ته موږ دا ټاسک والا کوو زموږ دپاره څه شی تیاروي؟ ارګینیک کمپاونډز تیاروي. نو په دې ټولو سیکشنو باندې به بحث کوو ون بای ون، خو اول موږ ډسکشن کوو په فاسلز ریمینز باندې. خوا په زمانه باندې کیټاسټروفس راغلي. کیټاسټروفس مطلب تباهیانې راغلي دي، نیچرل کیټاسټروفس راغلي دي، قدرتي تباهیانې راغلي دي. دغه په نتیجه کې پلانټس اینډ انیملز د ځمکې یخ ته بریډ شوي دي، ښخ شوي دي، او بیا د وخت تېرېدو سره د هغې ګلنا سړنا شوې ده، یعنې هغه څښا شوي دي، د هغې ډیکې شوې ده، او د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه شی جوړ شوي دي؟ چې څه جوړ شوي دي هغه ټول ته موږ څه شی وایو؟ فاسلز ریمینز وایو. نو ستاسو په خیال څه به جوړ شوي وي؟ څه به سالډ جوړ شوی وي. نن سبا موږ د هغې مایننګ کوو او د کویلې په شکل کې موږ ته ملاویږي. څه به ترېنه لیکوډ جوړ شوی وي، نو هغه لیکوډ نن سبا موږ ته د پېټرولیم په شکل کې ملاویږي. او څه به ترې ګیس جوړ شوی وي، نو تاسو ته پته ده چې د ځمکې نه ګیس هم راوځي، هغه ګیس څه شی دی؟ نیچرل ګیس دی. نو دغه ټول ډسکشن زه تاسو ته لیکم، دغه ته فاسلز ریمینز وایي. ریمینز آف پلانټس اینډ انیملز، یعنې دا فاسلز څه شی دي؟ دا د پلانټس اینډ انیملز ریمینز دي، بقایاجات دي. صحیح؟ بریډ انډرګراوند، کوم چې د ځمکې یخ ته ښخ شوي دي. ولې؟ ایز ا ریزلټ آف نیچرل کیټاسټروفس، د قدرتي تباهیانو په نتیجه کې. نو فاسلز نه مراد اصل کې اوس نن سبا څه شی دی؟ د فاسلز مطلب دی کول، کویلا، پیټرولیم اور نیچرل ګیس. دا یې کوم پارټ دی؟ دا یې هغه سالډ، دا یې څه دی؟ سالډ. دا یې لیکوډ پورشن دی، او دا یې څه شی دی؟ دا یې هغه ګیس پورشن دی. نو دې باندې به اوس ون بای ون بحث کوو. په دغه شان طریقه باندې به زموږ د فاسلز ریمینز ډسکشن بیا سرته ورسي. موږ دلته لیکلي دي چې کویله څه شی ده؟ دس از د سالډ پارټ آف د فاسلز ریمینز. نو دا ولیکئ. دویم نمبر باندې دا ولیکئ چې د دې کلر څنګه وي. نو د دا په دوه کلر کې اول وي، براون هم وي او بلیک هم وي. بلیک مطلب به دا وي چې دا لږه زړه کویله ده، وخت پرې ډېر تېر شوی دی، او د وخت تېرېدو سره په دې کې د کاربن پرسنټیج سیوا شوی دی. نو دا ولیکئ کلر. دریم نمبر دا ولیکئ د دې شی کله موږ ایلیمنټل انالیسس وکړو. ایلیمنټل انالیسس دې ته وایي چې تاسو وګورئ چې کوم ایلیمنټس پکې موجود دي. نو ایلیمنټل انالیسس د دې دا وایي چې دې کې مین څه شی دی؟ مینلی دا کاربن دی. مینلی څه شی دی؟ کاربن دی. خو د دې نه علاوه بسایډز کاربن نور پکې څه شی دي؟ نو هایډروجن، نایټروجن، اکسیجن، نایټروجن، سلفر، فاسفورس ایټسټرا. د دې والا ایلیمنټس پکې هم ډیټیکټ شوي. یاد ساتئ دا ایلیمنټس پکې داسې پیور فارم کې نه دي، دا به د کمپاونډز یې څه وي، ځکه چې دا خو سورسز اف ارګینیک کمپاونډ دی. خو موږ یې ایلیمنټس یادو. نو مین ایلیمنټ د ټولو نه زیات که پکې تاسو ته موندی شي، نو کاربن به ته موندی شي. بیا په دویم نمبر هایډروجن او دغه شان دا نور چې کوم دي دا پکې هم شته دی په لږ لږ اماونټ کې. یعنې که تاسو وګورئ دلته هایډروکاربنز هم شته دی، او ورسره د هایډروکاربنز ډریویټیوز هم اویلیبل دي. نو دا خو دا شو، دا خو ایلیمنټل انالیسس شو. اوس دا ولیکئ چې دا وي چېرته کویله چېرته موجود وي. تاسو ته پته ده په غرونو کې وي، د دې موږ مایننګ کوو. نو هلته دا چېرته موجود وي؟ د راکس په سټراټا کې. سټراټا څه ته وایي؟ لیرز ته وایي. یو ته سټراټم وایي، ډېر ته لیرز وایي. نو ایگزسټ ان راک سټراټا، یعنې د راکس په لیرز کې اوسېږي، ان د فارم آف دیئر اون لیرز، کوم ته چې موږ کول بیډز وایو. نو دا هم ولیکئ.
دا جوړیږي څنګه کویله څنګه جوړه شوې نو موږ وایو چې پلانټس او انیملز بریډ شوي دي نو د پلانټ والا چې کوم مټیریل یعنی ووډ چې کوم وو هغې نه کویله جوړه شوې څنګه جوړه شوې ده داسې دا ووډ دی ووډ د پلانټس نه راځي دې ووډ باندې د وخت تېرېدو سره څه شوي دي دې باندې بیکټیریل اینڈ کیمیکل ایکشنز شوي کیمیکل ایکشنز شوي دي شارټ مې ولیکلو او د دې نه په لاره باندې یو بل شی جوړ شوی دی کوم ته چې موږ د کویلې پریکرسر وایي یعنی د کویلې جوړېدو نه مخکې ته یو شی جوړیږي دې ته تاسو کچا کویله هم ویلی شئ هغه ته پیټ وایي څه شی ورته وایي پیټ نو پیټ څه شی دی دا انټرمیډیټ دی انټرمیډیټ هغه شي ته وایي چې هغه ډیورنګ د پروسس جوړ شي خو بیا وروستو کنزیوم هم شي ختم هم شي نو دا انټرمیډیټ دی دا به اوس کنورټ کېږي کویلې ته او دې ته موږ د کویلې پریکرسر وایي پریکرسر څه ته وایي د کوم شي نه چې څه شی جوړیږي هغه ته څه وایي پریکرسر وایي دا د کویلې پریکرسر دی دې باندې به وروستو نور ایکشنز کېږي نور ایکشنز به څه یعنی های ټمپریچر او دغه شانته های پریشر د لاندې د ځمکې لاندې دا څه وشي دا کنورټ شي کویلې ته نو کویله په دې طریقه باندې کول په دې طریقه باندې زموږ سره دا تیوري ده چې کول په دې طریقه باندې جوړ شوی دی د ووډ نه نو دا فارمیشن او دا پوینټ از شو فارمیشن بل ولیکئ د اویلیبل فارمز په کوم فارمز کې به دا اویلیبل یعنی د کویلې ټایپس اویلیبل فارمز نه مراد زموږ څه شی دی څه ورته وایي لیګنایټ Haji, after discussing about coal, now let us talk about petroleum. No, po دویم نمبر باندې زموږ څه شی دی petroleum. نو د petroleum ډیټیل څه شی دي اولې په دې نوم باندې باس وکړئ چې دې ته petroleum ولې وایي نو دا یو بولټ پوینټ ځان سره ولیکئ انګلیش کې د petra meaning څه شی دی rocks او د اولیم مطلب دی آیل نو د نوم شو راک آیل نوم یې څه شو راک آیل راک آیل چې په ګریک کې وي نو څه به ورته وایي پیټرولیم به ورته وایي ټیک شوله ولې ورته راک آیل وایي نو راک آیل ورته د دې د وجې نه وایي چې دا خو لیکوډ دی د ځمکې یخ ته دې دپاره د کنټینر ضرورت دی دا به یو ځای کې حصارېږي نو دا چېرته حصارېږي دا په پورس راکس کې حصارېږي چېرته حصارېږي ایگزسټ ان پورس راکس د ځمکې یخ ته په پورس راکس کې पेट्रोलियम موجود دی او جنته شي وای دغه نوم ورته ملاو شوی पेट्रोलियम اذر نیمز یې ولیکئ ته منرل آیل هم وای منرل آیل تر څه بنیاد باندې وای ځکه چې د موږ مایننګ کو او روباسو د ځمکې یختوي کویان وی د دې ویلز وی او دغه نه موږ روباسو نو ترو مایننګ راځي دی وجنه څه شي وای منرل آیل وته هم وای څنګه نور ماینز موجود وي منرلز موجود وي دغه شانته دا هم موجود وي التا نو منرل آیل وته دغه د وجنه وای بل یو امپورټنټ نوم دی هغه څه شی دی ته کروډ آیل هم وای کروډ آیل تر دې د وجې نه وایي دا چې کله تر کوی نه راوباسې نو دا په کروډ فارم کې وي یعنی ان یوزیبل فارم کې وي دا ته ډایرکټلی نشي استعمالولی یو بل امپورټنټ نوم دی هغه دی دې ته لیکوډ ګولډ هم وایي لیکوډ ګولډ ورته هم وایي لیکوډ ګولډ یا ورته بلیک ګولډ هم وایي دا ورته ولې وایي ډیو ټو های اکانومي دا نوم یې له څه د وجې نه دی های economy که تاسو وګورئ د بلینز آف ډالرز مارکیټ دی نن سبا که تاسو عرب کنټریز وګورئ د عرب کنټریز سره نور څه نشته دی خو دا ورسره دي ځکه ټوله دنیا وایي چې عرب کنټریز چې کوم دي دی آر ریچ گایز دوی مالدار دي نو ولې مالدار دي بیکاز دے هیو دس لیکوډ ګولډ یا بلیک ګولډ یعنی کې پیټرولیم ورسره دي ښه دا غیر ډیپوزټس ورسره دي ذخایر ورسره دي نو دا خو موږ صرف باس وکړو د په نیم باندې بل بولټ پوینټ ځان سره ولیکئ او هغه دا چې دا څنګه وي څنګه چې تاسو ته ما ویلو هایلی ویسکس لیکوډ دی بل پوینټ ځان سره ولیکئ چې دا براون ان کلر وي بل پوینټ ځان سره ولیکئ چې ان پلیسنټ سمیلی وي ډېر ګنده سمیل کوي ښه د هغې وجه چې دې کې سلفر کنټیننګ کمپاونډز پکې موجود وي ان پلیسنټ سمیلز بوی ډېر بد دی ښه او اوس دلته راشئ د په کمپوزیشن باندې خبره وکړئ چې دا دننه د څه نه جوړ دی اصل دا څه شی دی میکسچر آف هایډروکاربنز
कम हाइड्रोकार्बन्स स्पेशली alkanes, cycloalkanes and aromatics. Aromatics ना मुराद aromatic compounds دي بنزين او د هغه derivatives دا څه ټایپ compounds پکې هم شته خو ډېر پکې څه شي دي ډېر پکې alkanes او بیا ورپسې cycloalkanes نو د دې مکسچر وي ها اوس راځو besides this د دې نه علاوه نور پکې څه شته دا خو هایدروکاربن شو دا څه شی شو موږ د هایدروکاربن بحث وکړو د دې نه علاوه نور پکې څه شي دي besides this some derivatives some derived organic compounds of derived मतलब وی هایدروکاربن خو چرته و پکې دا چې کوم ایلیمنټس یادو ما اکسیجن به پکې راغلی وي नाइट्रोजन به پکې راغلی وي سلفر فاسفورس ایٹسیټرا د دې ایلیمنټس والا کمپاونډز پکې هم شته دي د دې نه علاوه سم میټلز such as nickel cobalt और वेनेडियम دا پکې هم څه شي دي په ټریس اماونټ کې ډسکور شوي دي ټریس اماونټ مطلب ډیر کم اماونټ کې پکې دا هم شته دي نو دا خو د کمپوزیشن خبره شوله خو که تاسو ته څوک ته کمپوزیشن ته پوښتنه وکړي نو دا مینلی څه شی دي د هایدروکاربنز یو میکسچر دی هایدروکاربنز کې پکې ډیر څه شی دي الکینز اور سایکلو الکینز دي د یوزز ته بل پوینټ څه شی لیکو پټرولیم څه شی دی دا خو کروډ دی دا څه شی دی کروډ دی صحیح نو په دې فارم کې خدا څوک نه استعمالای خو افتر ریفاینری د دې چې موږ څه شی وکړو ریفاینینګ یې وکړو دې ته څه وایي ریفاینری د دې هغه کارخانې ته کوم ته چې دازي نو د ریفاینری نه وروسته د دې نه که تاسو فکر وکړئ ښه بهترین شی نه جوړیږي د دې نه ډیزل آیل جوړیږي ډیزل آیل د ډیزل خپل انجن وي صحیح ده غټ ګاډي چې کوم دی هغه په ډیزلو باندې چلیږي دغه شانته پټرول ته جوړیږي پټرول کوم ته چې ګیسولین هم وایي څه ته وایي ګیسولین او دغه شانته کیروسین آیل ته جوړیږي کیروسین آیل دغه شانته یو بل آیل وي هغه ته فرننس آیل وایي دا هم ډېر زیات امپورټنټ آیل دی صحیح ده دغه شانته لوبریکیټنګ آیل دا ټول ډېر امپورټنټ کمپاوند د هر یو په خپل ځای باندې خپل یوز دی نو دا زموږ سره که تاسو فکر وکړئ نو موږ دا ویلی شو چې پټرولیم د څه لپاره استعمالیږي فیول فار اټوموبایلز د ګاډو دپاره دا څه شی دی بهترین فیول دی په انجن کې څه کېږي هم د ده دا پراډکټس چې کوم دي د دې کمبشن کېږي او انجن روان وي ګاډی روان وي نو که هغه زمونږ پبلک ټرانسپورټس دي او که زمونږ پرسنل ګاډي دي ایون که زمونږ ایرپلینز دي هوایي جهازونه دي هغه ټول په دې باندې چلیږي نو دا د دې څه شی وو یوزز وو دا ټول ډیټیلز وو د پټرولیم تھرډ نمبر باندې زمونږ سره څه شی دی نیچرل ګیس gaseous part of the fossils remains دی دا وی څه شی نو نیچرل ګیس څه شی دی دا هم میکسچر دی خو د څه شي میکسچر دی دا ګیس دی ولې ګیس دی دکې چې څوک دی یاد ساتئ هغه به واړه مالیکولز وي واړه مالیکولز دا خو چونکې نان پولر مالیکولز دي ټول هایدروکاربنز دي او هایدروکاربنز کې کوم فورسز دي لنډن ډسپرشن فورسز وي اټریکټیو فورسز او لنډن ډسپرشن فورسز په څه باندې ډیپینډ کوي هغه خو په سایز د مالیکول په سایز باندې ډیپینډ کوي نو د دې کې واړه مالیکولز وي د هغو ترمنځ لنډن ډسپرشن فورسز ډېر کمزوري وي نو د دې بوایلینګ پوینټ کم وي ولټایل وي ځکه خو په هوا کې دي gases دي نو دا څه شی دی mixture of volatile mixture of low boiling point and چې low boiling point شو خو volatile شو volatile hydrocarbon شارټ مې ولیکو هغه څوک دي میثین دی پلس ایثین دی پلس پروپین دی اور پلس بیوټین دی پینټین بیا لیکوډ کې وي پینټین کې بیا فورسز او انټر مالیکولر فورسز دومره تکړه شوي چې هغه لیکوډ ساتلی وي خو دا ټول چې رایوځای شي د دې نه یو مکسچر جوړېږي د ګیسز او دغه ته څه شی وایي نیچرل ګیس ورته وایي ښه دا چې کوم دی دا پکې لږ ډېر وي دا پکې څو وي دا پکې کتابونه لیکي دا ویری کېږي خو عام سینس دا دی چې دا 85% وي او دا باقي دی چې کوم دي
دای څومره جوړی دای د باقي 15% دای په شریکه باندې جوړی نو دې کمپوزیشن ته دې مکسچر ته موږ څه شی وایو په عامه اصطلاح کې دې ته موږ نیچرل ګیس وایو دا د یوزز دا ویچرتا نو ایگزیسټ یا خو کې د دې ملګری دي دلته چې کوم کمپاونډز دي دا د هغو ملګري دي خو د دې صرف بدقسمتي دا وه چې انټرمالیکولر فورسز یې کمزوري دي نو په ګیشیس فارم کې دي نو دا ایگزیسټ اباو د پیټرولیم ډیپازټ چېرته چې د پیټرولو کویان دي یعنې لاندې په ځمکه کې پیټرول دي د هغې د پاسه به دی موجود وي نو ایگزیسټ دا هم وشو یوزز ته راځو یوزز نو تاسو به کتلي وي دا موږ فیول فار اټوموبایلز هم استعمالو فیول فار آټو موبایلز د گاڑو د پاره به طور فیول دا استعمالیږي یعنی په نیچرل ګیس باندې مونږ گاڑی چلو کنه هلته به څنګه استعمالیږي د سی ان جی په شکل کې به استعمالیږي همدغه نیچرل ګیس دی ان جی مطلب نیچرل سی مطلب څه کمپریس نو دا مونږ کمپریس کوو که کمپریس یې نه کړو نو بیا به په کوم سلنډر کې چې دا په ګاډي کې دی هغه سلنډر به د ګاډي نه غټي ځکه چې بیا به ځای ډېر نیسي نو دا مونږ کمپریس کوو چې په لږ ځای کې ډېر راولو راځی کړو نو سی ان جی د نه مراد دغه دی دا کمپریس کوو چې والوم مولا کم کړو ښه او پریشر هم انجن ته برابر وي نو سی ان جی فارم کې به دا بیا مونږ به طور فیول استعمالو د اټوموبایلز دپاره نور دا فیول فار ہومز هم دی که تاسو فکر وکړئ زمونږ په کورونو کې نیچرل ګیس راځي که نه پایپونو کې راځي کورونو ته اور فیول فار ہومز نو کورونو کې هم دا به طور فیول مونږ استعمالو د کوکینګ دپاره او یا کله کله د په ژمي کې د کورونو د ګرمولو دپاره دا به طور فیول استعمالیږي نو دا و ډیټیلز د نیچرل ګیس دغه و ډیټیلز د پیټرولیم او د دې نه مخکې تاسو کتل ډیټیلز د کویلې او دا ټول چې راوځي کې دې ته څه وایي فاسلز ریمینز وایي نمبر باندې زموږ څه شی دی دا بی نمبر چې کوم زموږ سورس دی هغه څه شی دی پلانټس اینڈ اینیملز پلانټس او د اینیملز نه چې کوم کمپاونډز لاس ته راځي ارګینیک کمپاونډز هغه ته نیچرل پروډکټس وایي یو څو ایگزامپل ځان سره ولیکئ چې نیچرل پروډکټس نه مراد څه شی دي نو تاسو ته پته ده کاربوهایډریټس د څه نه راځي د پلانټس نه راځي بلا کاربوهایډریټس ټایپس دي هغه ټول څه شی دي ارګینیک کمپاونډز دي دغه شان پروټینز د کوم ځای نه راځي اینیملز نه راځي دغه شان که تاسو وګورئ لیپډس چېرته راځي لیپډس یعنی فیټس اینډ آیلز په پلانټس او په اینیملز دواړو کې وي آیلز که تاسو وګورئ فیټس اینډ آیلز آیل به تاسو ته د پلانټس آیل به تاسو ولیکم چې مسټرډ آیل کوم ته چې موږ د شړشمو تیل وایو مسټرډ آیل دغه شانته اولیو آیل د زیتونو تیل دغه شانته کینولا آیل کوکینګ آیلز دي ایټسټرا که تاسو بازار ته لاړ شئ نو د پخلی مختلف تیل استعمالیږي اور مارکیټ ته راځي دغه ټول څه شی دي دغه پلانټ ډیرایوډ آیلز دي وایټامنز هم ارګینیک کمپاونډز دي که نه موسټلی د وایټامنز دپاره موږ څه شی کوو اکثر موږ فروټ پل اور میوجات یعنی دا په پلانټس کې موجود وي ایټسټرا دغه شان که دا خو تاسو ټول وګورئ دا زموږ فوډ دي دا څه شی مې ولیکلو فوډ سټف مې ولیکلو خوراکي اشیا مې ولیکل خو که تاسو لاړ شئ دی خوا پسې راشي داسې ډایز ته راشي یعنی ډایز اینډ کلرز صحیح ده نو دې کې تاسو لیکئ هینا به تاسو اورېدلی هینا مهندي ته وایي څه ته وایي مهندي دغه شانته فوډ کلرز تاسو به کتلي موږ رایس ته چاولو ته مختلف کلرې ورکوو چې کوم سپایسز دي مساله جات دي سپایسز په هغه کې به تاسو کتلي مختلف کلرې استعمالیږي دغه ټول څه شی وي فوډ کلرز وي او دغه کوم ځای نه راځي د پلانټس نه راځي هینا مهندي دا بوټی دی پلانټ دی دغه نه یو کلر راځي کوم چې په لاسو باندې خلک لګوي داسې په ویښتانو باندې لګوي مهندي دا نکریزې چې ورته وایي ټیک شوله نیچرل فایبرز یعنی که تاسو سیلولوز وګورئ سیلولوز به طور نیچرل فایبر منګه استعمالو ووډ د څه نه جوړ دی خو سیلولوز نه جوړ دی څومره امپورټنټ مټیریل دی دغه شانته که تاسو وګورئ کاټن وګورئ کاټن کپړه ده کاټن نو کاټن څه شی وي دا 90% سیلولوز وي دغه شان جوټ
صحیح ده د پیکینګ دپاره دا غټې بورۍ نه دي خړ کلر کې چې راځي زمونږ په علاقه کې ورته سوتلی وایي د سوتلو بوجۍ جوټ دا هم پلانټ دی او دا څه شی وي 60% کاټن وي دا څه وي 60% سیلولوز وي میډیسنس داسې میډیسنس چې هغه د پلانټس تاسو به کتلي ټریډیشنل میډیسنس کې به مونږ پلانټس استعمالول ولې به م استعمال چې په هر یو پلانټ کې یعنې که تاسو نن هم تاسو په کلي وطن کې ووایئ چې ما ته دا تکلیف دی نو چې کوم د پخوا زمانې والا خلک دي یعنې د کوم ایجډ خلک دي هغه به تا ته څه نه څه بوټی یو پلانټ به درته سجست کوي چې دا بوټی والا او دا وخوره سهار په نهار او ماښام په مړه باندې صحیح ده تاسې به تاسو اورېدلي که نه نو دا هغوی داسې ولې وایي هغوی دې باندې پریکټس کړی ازمودی کړی په چاینا کې که تاسو وګورئ ټریډیشنل میډیسن کې دا لوی پارټ دی چې پلانټس هغې استعمالوي به طور میډیسنس ځکه چې د هر یو پلانټ هسټري هغې ته معلوم وي چې دا دې مرض دوا ده نو د دغه پلانټ کې دننه څه شی وي ارګینک کمپاونډز موجود وي لکه فار ایگزامپل که موږ ټیکسول والو یو کمپاونډ دی ټیکسول اینټي کینسر دی دا څه شی دی اینټي کینسر دا یو ټری نه راځي یو ټری ورته وایي څه شی ورته وایي یو ټری په یورپ کې وي نو دا کمپاونډ د دې پلانټ نه راغلی دی او د کینسر اولنی او بهترین علاج تیر شوی دی نن سبا هم دی خو مسله څه ده دې پلانټ کې دا ډېر کم وي نو په ډېر کم اماونټ کې راځي نو ټیکسول څه شی دی اینټي کینسر دی د کوم ځای نه راغلی دی د پلانټس نه راغلی دی ښه دغه شانته تاسو به کتلي کوینین څه شی دی اینټي ملیریل دی اینټي ملیریل که تاسو دا وګورئ دا د څه شي نه راځي دا د سینکونا بارک نه راځي یعنی یو بوټی دی د هغې د چلکې نه د پوستکي نه دا کمپاونډ راځي کوم چې دغه شان ارټیمیسین چې کوم دی دا هم څه شی دی اینټي ملیریل دی ارټیمیسیا پلانټ نه راځي ځای کم دی نو لږې شارټ کوم نیکوټین یو ډرګ دی د نشې شی دی هغه د څه شي نه ټوبیکو نه راځي نیکوټین دا هم ارګینک کمپاونډ دی نیکوټین دا د ټوبیکو پلانټ نه راځي ټیک شوله دغه شانته پیپرین په تورو مرچو کې وي پیپرین صحیح ده دا بلیک پیپر دی دا څه شی دی بلیک پیپر شارټ یې لیکمه ښه پیپرین څومره اهم کمپاونډ دی په سپایسز کې استعمالیږي دا ټول ارګینک کمپاونډز دي او اریجنې څه شی دی پلانټس دی نو تاسو دا ولیکئ چې بوث پلانټس اینڈ اینیملز آر ریچ سورسز آف ارګینک کمپاونډز پلانټس کې بیا د اینیملز په مقابله کې ارګینک کمپاونډز ډېر دي پلانټس آر ریچیسټ سورس آف ارګینک کمپاونډز یو خو په پلانټس کې ارګینک کمپاونډز ډېر دي بل ایتیکلی هم اینیمل سیکریفایس کول د ارګینک کمپاونډز لپاره دا ښه خبره نه ده پلانټس ته سیکریفایس کولی شي ځکه چې د پلانټس چې کوم دي دا ایزیلی رینیویبل دي پلانټس کې بله کوالټي څه ده یو خو دا ده چې دا ریچ دی ریچ مطلب څه دلته ارګینک کمپاونډز ډېر دي او بل دا څه شی ده ایزیلی رینیویبل ده که تاسو وګورئ د اینیملز چې کوم ریپروډکشن دی دا پروسس سلو وي او د پلانټس ته بای پلانټیشن یو پلانټ بلا سیډس پروډیوس کوي نو ته بای پلانټیشن که یو پلانټ سیکریفایس کې لس او سل نور کرلی شي صحیح ده نو د دې د وجې نه یو خو کې کمپاونډز ډېر دي او بل دا ده چې ایزیلی رینیویبل ده نو ځکه موږ وایو چې پلانټس په نیچرل پروډکټس کې پلانټس چې کوم دی دا زموږ مین سورس دی د ارګینک کمپاونډز اوس how to obtain these compounds from plants د پلانټس نه به دا کمپاونډ څنګه لاسته راولو نو د دې راته یو کویک د دې لپاره چې کوم طریقه موږ استعمالوو هغه ته څه وایي solvent extraction process होता है सो होता है solvent extraction process متاسو څوک ته پوښي د پلانټس نه ارګینک کمپاونډ څنګه لاسته راځي نو بای solvent extraction process په دې طریقه باندې دا موږ حاصلوو